بسم الله الرحمن الرحیم. مهم المنځونه یو المونځ ډیر زیات تاکید په شوی د روایتو کې معصومینو ډیر زیات تاکید په کړی د نماز وحشت قبر دی. ګرچې خپله نامه یې نماز لیلة الدفن نه ورته ویلی شي، دفن شپې المونځ یا صلات الهدیې نه ورته وي. خو د وحشت نامه مطلب داسې دی چې یعنې دې شپې چونکې مرده ته قبر کې د وحشت والا شپه وي، د ډار و خوف والا شپه وي، دغه لمانځه ذریعې څخه وحشتو نه برطرف کېږي. خود المونځ وحشت والا نه دی مطلب چې خود المونځ کې وحشت وي. مقصد دا چې روایتو کې که تاسو سترګې وغړوئ دې المونځ باندې ډېر تاکید شوی دی. مرده راحتی سکون سبب جوړیږي د المونځ، قبر گشادگی سبب جوړیږي قیامت پورې، او حسنات زیاتیږي دغه لمانځه سره د مرده. او پیغمبر نه یو مشهور روایت دی، پیغمبر یې چې مرده دپاره ټولو نه سخته ګنټه، سخت ټایم، سخت وخت انده دی چې کله مرده قبر کې کیږدولی شي. نو تاسو خپلو مردګانو باندې رحم وکوئ صدقو ذریعې سره. که چا واس وي صدقې ورکوئ چې مرده ته مو تکلیف نه وي. که صدقې نه شو ورکوی نو کم از کم نماز وحشت یا نماز لیلة الدفن د المونځ ورته وکوئ. الویستلې ټایم یې کوم دی؟ ټایم په باره کې راغلي چې کله مرده دفن شي شپې اول ټایم نه ونیسه سبې پورې ته کوی شي، سبې لمانځه پورې. خو بهترین ټایم یې دا دی چې مسخوتان لمانځه نه بعد وشي. دوی طریقې راغلي دي روایتو کې، یوه مشهوره طریقه ده و غیر مشهوره طریقه. مشهوره طریقه هم دا دی چې اول رکعت کې سوره الحمد نه بعد بله سوره مه وایئ بلکې آیت الکرسی به وایئ. او دویم رکعت کې سوره الحمد نه بعد لاس ور انا انزلناه فی لیلة القدر سوره وایه. چې کله سلام د وکړو المنځه هغه نه بعد ته وایه اللهم صل علی محمد و آل محمد وبعث ثوابها الی قبر فلان ابن فلان. خدای پلنکي ته یې ثواب ورسوي. که پښتو کې وایه ټیک ده، عربۍ کې وایه صحیح ده. دویمه طریقه یې چې غیر مشهوره طریقه ده هغه دا دی چې اول رکعت کې الحمد نه بعد ته دعا ورې قل هو الله سوره وایه، او دویم رکعت کې الحمد نه بعد لاس ورې سوره الهاکم التکاثر وایه، لاس ورته. سلام نه بعد ته وایه اللهم صل علی محمد و آل محمد وبعث ثوابه الی قبر فلان بن فلان. دې کې دوه درو مشهورو مسلو طرف ته اشاره کوم چې که چیرې یو مرده یوه شهر نه بل شهر ته وړي، مثلا سعودیا نه زبیو نه راوړي، نو بیا کومې شپې چې دفن کېږي مغې شپې اوسې دا لمونځ کوي. او دویمه مسله دا دی چې که چیرې ته چاته پیسې ورکړې دا لمونځ ورباندې کوی شي، یعنې څوک پیسې خستی شي، پیسې واخلي دا لمونځ کوی شي، اجرت باندې دا لمونځ کیدای شي. یو کس یوه مرده پسې دوه درې وریا دا لمونځ کوی شي، توره غوښتی شي اوسې کوی شي. که چیرې یو کس دی پنځو لسو مردګانو سي یا ډېرو مردګانو سي د لمونځ کوي، کوی شي داسې یا کوی شي، الویستی شي داسې یا کوی شي، خو راجان یې عصبي کوي. مقصد دا چې خدای نه امید وساتئ چې خدای ثواب ور ورسوي. یوې مشهورې واقعې طرف ته اشاره کوم، اندې باندې ختموم خبرې. ملا سلطان علي آبادي چې کوم دی د محدث نوري څه غټ مجتهد تېر شوی، دغه استاذ و. هغه به دا لمونځ هرې شپې مردګانو پسې کولو، هر څوک به مړ کېدل دي به ورسې کولو. یوه ورځ یو کس ورسه میلاو شي مرګلی وي، هغه ورته وایي چې یو کس یو مرده مو خوب کې ولیدلو، تا یې پوښتنه کوله. ما ورته ویل چې هغه پوښتنه ویلې کوي، نو هغه دې وایي چې دې وجې نه زه عذاب نه بد شوی یم. څه داسې کار ده کولو؟ نو دا ورته وایي چې ما هغه مرده دپاره هم نماز وحشت کړی و. نو پس یاد وساته نن یې ته که چا دپاره وکړي سبا یې تا دپاره کیدای شي څوک وکړي. پروردګار عالم د ایمو ټول مردګانو بخښي، پروردګار د مونې رحم وکړي، خدای د موږ ته دغو المنځو توفیق نصیب کړي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.